عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه حدیث مبارک थे مسند بازار کې ده. فرمایي چې حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې کله یو انسان نیک عمل وکي نو هغه ته الله جل شانه اجر ورکي، هغه مسلمان وي او که کافر وي اجر ورکي، مسلمان وي او که کافر وي. عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه فرمایي چې مونږ حیران شو چې دا خدای چې مسلمان وي نو هغه ته الله جل شانه اجر ورکي، لیکن کافر ته څنګه اجر ورکي؟ ځکه آیات د قران پاک، احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم، نصوص په دې باندې گویا دي چې کافر د پاره خا د ورځ نشته. نو موږ رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تاسو کو چې یا رسول الله کافر تا هغه ته څنګه اجر؟ نو د آیات ساتي د اجر مزدوری د زړه تمنس کې خبره کوم. د اجر معنا مزدوری ده، اجرت، اجره، اجر، مزدوری، عوض چې تاسو کارو کې داغه تاسو څوک بدل در کې دی د اجر وای. اجیر مزدور ته ویل کېږي. پښتو کې دا ټکه استعمالېږي اجاره، د ازمکه په اجاره ور کړی، دا کور مې په اجاره په کرایه ور کړی دی، دې ته اجاره اجرت. نو اجر نه مراد اجرت ته په لغت کې. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې مسلمان چې نیک عملو کې نو هغه ته الله جل شانه دا اجر ذخیره کې په آخرت کې به ورکوي، د جنت په شکل کې، د خپل رضا او خوشنودۍ په شکل کې، په دنیا کې د چین او د سکون او د اطمینان ژوند به الله جل شانه ورکي. او کافر چې کله عمل وکي نو هغه ته اجر الله جل شانه په دې دنیا کې ورکوي، اولاد وته ورکي، مال وته ډیر کی، کور وته خور کی، جیداد وته ورکي، پیسې وسره ډیری وي، د دې سيزونو په شکل کې ورکی. آخرت کې هغه د پاره بیا نشته، یعنی جنت ته دخول ل کافر د پاره نشته، او د جهنم نه وتل ل کافر د پاره نشته. اسی خو مؤمن مسلمان کډیر ګناګار وي نو الله پاک مده وساتي، جهنم ته به د ګناه په وجه لاړ شي، لیکن هغه کې ایمان وو نو په آخر کې به هغه د جهنم نه روزي. لیکن کافر چې پروت په جهنم کې قرآن پاک او د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث وی چې د لپاره راوتل نشته. لیکن د اجر الله جل شانه دومره غیرتی بادشاہ دی چې انسان جوړ کړي مغه د سیک او هندو مغه جوړ کړي دی، مسلمان مغه جوړ کړي دی، يهودي او پیرنګي مغه پیدا کړي دی، او د مالم وت الله ور کړي دی. بیام کوي او سړی سخ عمل وکینو الله جل شانه بدل نه پریږي. او دا د هر یو خسړی داغه کار دی. کته تاسو که هدیه ورکی ستا خسړی توپ دار چې هغه ته داغه نه خه هدیه ورک یني نو چې سوست رسي هغه ورک. صحابه کرام وای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به هدیه قبلولا د هر چا، او بیا به داغه هدیه نفس هغه کسته هدیه ورکول داغه نه ډیر اعلی. د الله رسول به هدیه قبلولا بیا به هدیه ورکولو. نو رسول الله صلی الله تر دې پورې چې منافق عبد الله ابن ابي ابن سلول، تاسو به د دې منافق نوم اوریدلې، رأس المنافقین مدینه منوره کې د منافقین مشر سردار، ډیر لوړ قدیو، حسین او جمیل، الله پاک وته دا هر څه ور کړیو. او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تر حضرت عباس اغم دنګ لړو مضبوط او قدم دنګو. عبد الله ابن ابي ابن سلول هم دغسي د بدر په موقع رسول الله صلی الله علیه وسلم تر عباس سے د مشرکین سره، او چې کوم قیدیان او یا کس نیولې شوی نو یو پاغه کې دیو مدینه منورې ته راوست. نو ساړو د جیمه موسم او د عباس سیب جامیش لیدلې دا رسته بیا د پیغمبر علیه السلام تر دې مسلمان دی، صحابي دی، د الله رسول به ډیر قدر کول. دغه وخت کې د کافر سره په قید کې رااله، نو جامیش لیدلې په دې بدن د پاسه سنو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د شپې ساړو په زولنو کې تړلي او قیدیان، نو د فریاد کولو د ساړنه. رسول الله صلی الله علیه وسلم پوښ قمیص یې وتراړون چې قمیص په نه برابرېدو. عبد الله ابن ابي ابن سلول منافق قمیص په برابرېدو، هغه وی چې زما دا قمیص وته ورکړي.
نو د هغه قمیص یې ورته ورواغوندو. خو چې کله عبدالله ابن ابی ابن سلول مړ شو، په نفاق په حالت کې مړ شو، د الله رسول خپل کمیس هغه ته ورکو. د هغه زوی چې هغه صحابي و، د هغه نوم هم عبدالله و، عبدالله ابن عبدالله ابن ابی ابن سلول. هغه ته رسول الله صلی الله علیه وسلم قمیص ورکو چې دواله دا ورته واچو. بعض صحابه په دې باندې خفو چې د الله رسول الله قمیص ولې ورکړي. ورته فرمایل چې خدای نه بخي نو زما قمیص نه بخي، چې خدای نه بخي نو زما قمیص نشي بخله. البته داغه د زوی د خوشحالول لپاره چې هغه صحابي او مسلمان هغه د باره ور نو د الله رسول هم د چا بدل نه بریخ. الله پاک ډیر غیرتی بادشاہ دی، هغه یو کافر ته مجر ورکړي. دا د قران کریم د احترام د وجنه یو سک الله جل شانه داسې په دنیا باندې موړ. یو يهودي واقعه ده، مخکې علما کابرین چې زمونږ تیر شوي، محمد ابن جریر یو عالم کتابونه لیکلي، تفسیر لیکلي، هغه وایي چې زه طالب وم، ما سره یو بل ملګری او موږ یو استاد څخه قتلو، زمونږ د کلي نه لرې علاقه وه، موږ به خرچ کولو. هغه زمانه کې داسې نظام نو لکه دا اوس چې مدارس دي باقاعده چې د طالب بوج مدرسه پورته کوي او مدرسې سره تعاون مسلمانان کوي. خوش قسمته چې چا قسمت کی وي هغه ته خدای ورکړي مدرسې سره تعاون کوي، جمعه سره. بیا طالبان خو په عزت سره په مدرسه کې خوراک کا کوي، صفا لباس سره ګرځي، په کورونو به ګرځېدل، چړ به غوستو، هغه ترتیب ختم نه. نو هغه ټیم کې به خپل خرچه کوله، بعد چې چا کې به غنا و مستغنی طالب و هغه به خپل خرچ وړو. نو دی وایي چې موږ سره خرچ ختم شو، موږ کور ته راتلو. نو په لاره کې یو یهودي دکاندار و چې هغه نو موږ سودا وړه. هغه موږ ته وایي چې طالبانو چرته ځي. دغه وخت کې ورسره ګاک نو موږ ته کتل، موږ ورته وایي چې کور ته ځو. وایي چې نور کله خو به تاسو په دې وخت نه تلئ، څه چللی؟ وایي موږ ورته وایي چې خرچه راړو، خرچه را سره ختمه شي. وی دی مونږ ته وایي چې تاسو سودا په کار د راشه یوسئ. مونږ ته وایي چې تا نه وړو نو قرض به وړو، نو قرض چې راپورې وي د هغې نه بهتر دا ده چې په نغد یې د نه وړو، لکه څنګه چې منور کله وړه مونږ قرض نه کوو. دا یهودي مونږ ته وایي چې تاسو نه پیسې چې اغوستې پیسې مه راکوه. مونږ ورته وایي چې ته یهودي، مونږ مسلمانان یو. یهودي خو د مسلمان دشمني. وی چې تاسو زما په يهودیت باندې څه کوئ؟ خو سودا وړئ زمانه زه به در کوم، او تاسو ته صرف او صرف زه د دې خاطره در کوم چې تاسو د الله د دین او د الله د کتاب طالبان یې، علم دین زده کوئ، قرآن پاک وایي، د دې خاطره در کوم. زه یهودي یم، ټیک ده. وی که مونږ شل کدی شو مونږ یې پرې نه خو، سودا یې راته راکه، او بیا د پاره ما نه وړئ، مفته سودا یې ورکول. بیا مونږ دې ځای کې سبق ختم کو. بیا دې واقع بیانې چې کله مونږ بیا وروستو دې عالم شو، نو دې ملګري سره او زه مونږ یو ځای حج ته لاړو. حج ته چې لاړو د خانه کعبې طواف کوو. طواف دوران کې مقام ابراهیم سره تیریدو، نو د مقام ابراهیم شاته د یهودي په شکل باندې یو کس ناست دی. نو زه ملګري ته وایم چې هلکه وګوره هغه مقام ابراهیم شاته دا سړی چې ناست دی دا هغه یهودي نه دی که نه زما نظر خطا دی؟ هغه ماته وایي چې دی که نه. دواړو باندې تصدیق وکړو. بیا لاړو مونږ وایي چې یهودي دلته څه کوي؟ چې لاړو هغه سره الیک سلیک وشول، روغ جوړ کېناست. تا فلان کې نه وایي چې یم که نه. نو مونږ ورته ته دلته څه کوي؟ دلته خو کافر نه راځي. ځکه نن سبا خو لا بیا بې احتیاطي کېږي، او تر اوسه پورې څو کاله مخکې پورې اوس هماغه ځای شته چې مکې مکرمې ته سړی د جدې نه ځي، نو لاره کې د موټروی د غټ سړک نه لار بیله شوي، د سړک بیل شوی دی، په هغې لیکلي دي نون مسلم لغیر المسلمین، دا د غیر مسلمو دپاره دا لار ده، په دې لار ځه، او مسلمانان به په دې نیغه لار ځي. نو بیا یو یهودي په خانه کعبه کې څه کوي؟ په حرم کې څه کوي؟ موږ ورته ته څه کوې؟ هغه راته وایي چې زه مسلمان شوی یم الحمدلله. او بیا یې وایي چې ستاسو د برکت الله جل شانه ما ته د اسلام توفیق را کړی.
موږ بیا نور غوږونه منیخ کل چې زمونږ د برکته څنګه چې دا خبره ته وورو. دی وایي چې کله ما تاسو ته سودا در کول تاسو خو بیا رالی ما یو شپه خوب ولیدو. په خوب کې مې لیدل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دی هغه تشریف فرما دی او ما ته وایي چې فلان کی پاسه الله جل شانه څخه ستا د ایمان فیصله شوې ده، ته مسلمان شوی د الله په نږدې پاسه. زه एकदम رویښ شوم. ما چې دا څنګه خوشاله مم ډېر زیات. ما چې د مسلمانانو پیغمبر ما خوب کړی دو ما ته داسې وایي څه کیسه ده. دا زړه کې مې داسې انشراح یو رڼا وه. سهار چې کله واړه ټول پاسېدل نو ښځې ته مې وویل اول چې ښځې ما خو داسې خوب لیدلی. نو ښځه راته وایي چې خاوند دا خو ما هم بېګا دغسې دي. بیا وی زما د کور افراد لوڼه زامن مې ټولو دغسې خوب لیدلی. وی موږ ټول پاسېدو. موږ وایي چې ځئ چې لاړ شو ایمان قبول کو. نو نږدې موږ سره چې کوم جومات و هلته لاړو. امام صاحب ته مې چې موږ مسلمانېږو موږ د کلمه ووایه. امام صاحب د کلمه ووایه ټول مسلمانان شو. او ما سره پیسې وی الحمدلله. د مونځ مې واورېدل چې مونځ فرض دی د دین ستن ده او زکات روژه حج. نو ما وی چې په دې ړومبي فرصت کې حج ته لاړ شم. نو موږ حج ته راغلي یو یوازې زه نه یم راغلی ښځه مې هم راغلي ده لوڼه زامن مې هم راسره دي ټول حج ته راغلي. دا د قرآن کریم د علم او د یو طالب چې هغه د قرآن سره تعلق دی د هغه سره په زړه کې عقیدت احترام او خواله دا د هغې صله الله جل شانه ور. بعضې یو صحابي رالو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي نیک عمل یاد ساتئ. عقیدت دا بنیادی شی دی. بنیادی شی دی. بعضې خلک پټکی ته ګیرې ته کتاب ته د دین کتاب ته مدرسې ته په زړه کې داسې نفرت غونې او کرکه غونې کوي. دا یاد ساتئ چې دا ډېر خطرناک شی دی او دا د ایمان سلب کېدو بنیادی پوړی ده. بنیادی چې په هغې باندې تخبک دی دې پسې در باندې سخت حالت راتلی شي کېدی شي چې د څه عمل او د څه خبرې د وجې نه در نه هر څه پاتې شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته صحابي رالو حکیم ابن حزام رضی الله عنه او چې کله مسلمان شونه تپوس کوي چې یا رسول الله ما د جاهلیت په زمانه کې ډېر ښه کارونه کړي. غلامان مې آزاد کړي، خیراتونه مې کول، صدقې مې ورکولې، دا مې کړي دي. بعضې خلکو فطري طور سره د هغه طبیعت ډېر نیک وي ښه کارونه کوي. دا کارونه مې کړي دي. آیا د هغه نیکو اعمالو چې ما جاهلیت کې کړي دي د هغې ما ته خدای پاک اجر راکوي به؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل اسلمت علی ما اسلفت. اسلمت علی ما اسلفت. تا ایمان راړو په هغه څیزونو باندې چې کوم تا کړي دي هغه اعمالو په وجه. او بعضې روایتو کې د اسلفت په ځای باندې بل لفظ دی اسلمت علی ما سلف لك من خیر. تو اسلام لے آیا ان خیر اور نیک اعمال کی وجہ سے جو تو کر چکا تاغی په وجه باندې ته مسلمان شي. د دې دو مطلب محدثین او شراح بیانې اهل علم. یو مطلب دا بیانې چې د دې مطلب دا دی چې تا هغه نیک اعمال کړي دي اوس اسلام دې راوړ نو که اسلام دې نه وی راوړی دا به ټول سوځېدلي وو او چې کله ته مسلمان شو نو الله جل شانه به تا ته د هغې اجر هم درکوي. او دویم مطلب یې دا دی چې تا چې د اسلام راوړو اسلام دې قبول کو نو د دې وجه هغه نیک اعمال دي تا ته د هغې په برکت سره الله جل شانه توفیق درکو. نو یو کافر ته الله جل شانه چې هدایت توفیق ورکوي یو مسلمان چې د قرآن پاک سره د الله د دین د یو حکم سره هغې سره عقیدت په درنه سترګه وګوري هغه ته به الله پاک څه نه ورکوي. بنیادي شی دا دی. نو عرض مې دا کولو زما عزتمندو چې قرآن کریم الله پاک فرمای رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويذو به آخرین. الله جل شانه په کتاب الله سره قرآن پاک سره په دې کتاب سره بعضې خلک اوچتوي او بعضې خلک چې کوم دی نو د هغې هغه ښکته راغورځوي
چې څوک وته شاکي څوک پریدي هغه ښکته راځي. تنزل زوال دا د دنیا دا مال دولت دا د انسان حاجت ته ضرورت ته په حلاله توګه چې د قرآن مطابق ګټي، لیکن د دې خوشحالي په دې کې د زړه سرور نشته، د دنیا ضرورت. بعض خلک سره د دې هغه انتهایی پریشانه په غم کې چې سبا کو سبا خورو سبا کېږي، زما د اولاد بس کېږي، د کور بس کېږي. او قرآن پاک چې چا سره یو حدیث مبارک ته من لم يتغن بالقرآن فليس منا، من لم يتغن بالقرآن فليس منا، چې څوک تغنی بالقرآن نه کوي هغه زمونږ نه دی. د دې دوه معنی بیان شوي حدیث مبارک دی. بعضی حضرات وایي د دې معنا دا ده چې قرآن پاک لولې نو تغنی سره خوش آوازی سره لولا، داسې سپیره آواز سره مو آیا چې ستا آواز خلک ووري نو هغه باندې بد لګي. قرآن پاک د الله کلام دی، ډیر په ښکلي آواز سره وایا، او که آواز دې داسې دی ډډ دی او ګډ وډ دی نو بیا په پټه وایا. یو مطلب یې دا دی من لم یتغن بالقرآن، چې څوک خوش آوازی سره د قرآن تلاوت نه کوي هغه زمونږ نه دی. یعنی زمونږ طریقه دا نه ده. د الله کلام او بل کلام کې فرق دی. عام عربي جبم وی نو هغه داسې نه، د قرآن کریم د ویلو انداز جدا دی، ډیر په خوش آوازی سره تجوید سره صحیح تلفظ سره وایا. او دویم مطلب بعضی علماء دا بیانوي من لم یتغن بالقرآن فلیس منا، جس شخص کے پاس قرآن کریم ہے، اللہ نے اس کو قرآن کریم سکھایا ہے، وہ اس کی تلاوت کرتا ہے، اس نے قرآن کو حفظ کیا ہے، قرآن کریم کے علوم وہ جانتا ہے، قرآن کریم کے مسائل جانتا ہے، قرآن کریم کی تفسیر جانتا ہے، پھر بھی یہ اپنے آپ کو فقیر سمجھے غنی نہ سمجھے تو یہ ہم میں سے نہیں ہے. چې کوم کس قرآن پاک غسر ده د قرآن پاک علوم غسر دي، د قرآن کریم غن لوی خزانه الله جل شانه ورکړي ده، دیم بیا هم ځان ته فقیر وای چې ما سره څه نشته، دا زمونږ نه دی، دا زمونږ لار نه. نو عرض مې دا کول زما عزتمن چې دا لوی سرمایه ده. تا سره پیسې ته په پیسو کې ریس لګو، د دنیا کافر به بیا هم تا نه مخکي، لیکن قرآن پاک تا سره شته دی هغې سره نشته، ایمان تا سره شته هغې سره نشته، اسلام تا سره شته هغې سره نشته. الله جل شأنه رضا او خوشنودي تا سره ده، وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، هغې ته خدای پاک دا شی نه ورکوي. نو د قرآن پاک سره تعلق مضبوطول، په کورونو کې تلاوت شروع کوي، زنانو ته وایي په خپله شروع کې. ډېر کسان داسې دي په دې ناسته پینډه کې چې هغې قرآن پاک ویلی دی لیکن تلاوت نه کوي. سحر سورت یاسین وای، د شپې سوره ملک وای، د ورځې په ځان باندې لازم کوي چې 3 سپارې تلاوت وکوم، کدرینی 2 وکوم، کدونی 1 وکوم، کيونی نیمه سپاره تلاوت وکوم، کني منی 1 پاو وکوم. که 1 پاو ته نشي ویلې تا ته ګران دی، نه 1 پاڼه تلاوت کو، خو روزانه کوا، معمول وګرځو دا پرېدای ما او قرآن پاک باندې عمل کو. هغه صفا لار د دین اسلام، دغه د قرآن لار ده، په دې باندې د عمل کوشش کو. قرآن کریم او د دین اسلام هر یو حکم ته په دې زړه کې درانه ګوره. د دین اسلام سره، د الله د احکام سره، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت مطهره سره، د هغې سره عقیدت، د هغې احترام، د هغې تعظیم په دې زړه کې دې ته ځای ورکه. کیدای شي تر اوسه پورې په هغې باندې عمل دیني ګناهګار، د دې برکت الله جل شانه تا ته د عمل لاره خلاصه کړي. الله جل شانه دی په ټولو مسلمانانو موږ باندې خصوصي رحم وکړي، او الله پاک دې د قرآن پاک سره زموږ تعلق مضبوط کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. بعضې رونه راشي بیان جاری وي، د بیان په دوران کې د نفل ته ودرېږي. دا یاد ساتئ دا که مقلتوب دی دې ټیم کې. دغه وخت کې د دین یو مسله زده کول، د دین یو مسله هغه د 100 رکعاتو نفل نه بهتر ده. یو باب زده کول د 0 رکعاتو نفل نه بهتر ده. نو په دین باندې ځان پویول دا انتهایی ضروری دی. بعضې رونه راشي هغه بالکل د نصف النهار په وخت کې چې نور په سر ودرېږي، جماعت ته رادنه شو دې ټایم کې ودرېږي، دې مسکین ته پته نی په نفل باندې ودرېږي، دغه وخت کې مونځ نه کېږي. بعضې رونه راشي خطبه جاری وي، د خطبې دوران کې دې ودرېږي بهر یا برنډه کې، او دې نفل کوي، دته مسله نی معلوم، دې ټایم کې مونځ کول مکروه دی.
مسکول دې ټیم کې مکروه دي چې څنګه امام کېناست خطبه شروع کا نو دغه وخت کې بیا فلا صلاه ولا کلام، نه مسکول شي او نه خبرشته. الله پاک دې موږ ته پوهه نصیب کړي.